مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ په مکه مکرمه کې د مور نه په زنانو کې مالدار زنانه نه وه او دا دومره مالدار او نیازبینې دا بچی لوی کړی و چې ده به کومه خوشبو لګوله نو دا به چې په کومه لار تیر شه خلقو به ویل چې پلانکی په دې لار تیر شوی دی او لباس به یې د یمن لباس اچو هغه ټایم کې به بادشاهانو د یمن لباس استعمالو او چې کله ایمان یې راوړه هغه د ایمان هغه تکلیف او هغه ذایقه برداشت کړه نو خپل مور او پلار کور کې بندیوان کړه چې د دغه ایمان نه واوړه بچیه د دنیا نعمتونه دله موجود دي بچیه دی ایمان نه واوړه مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی هر څه پرېږدم خو ایمان پرېښودلو ته تیار دی علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی یو ورځ مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته لرې را روان دی نبی علیہ السلام په مسجد نبوي کې تشریف فرما دی مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې ولیده چې را روان دی نبی علیہ السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې را روانې شوې وی مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ په وجود مبارک یو لنګ او یو څادر و په هغه څادر کې هم پیوندونه لګېدلي نبی علیہ السلام فرمایي وی دا هغه مصعب دی هغه مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ دی چې د ده غوندې کپړه او د ده غوندې عطر چا نه شو استعمالولی خو لیکن چې ایمان یې راوړه نو نن وګوره په هغه څادر کې پیوندونه لګېدلي کله چې په جنگ احد کې شهید شه خباب رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی مونږه څادر د ده په وجود مبارک چې کوم موجود و و هغه مو پې د پاسه واچو چې سر مبارک مو وبله پټ که خپې مبارکې به وله ښکاره شوې او خپې مبارکې مو به چې وله پټې کړې سر مبارک به ښکاره شه بیا مو وله سر مبارک په هغه څادر پټ که په خپو مو وله ګیا واچوله او په قبر کې مو دفن که نن هم په جنګ احد کې قبر مبارک موجود دی خو لیکن دا هر څه دا څه دپاره پرېښوده صرف د دې ایمان دپاره